بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. ډیره اهم موضوع باندې تاسو زمونږ رائے اخیستل غواړئ او هغه مونږ خاص کر د کورمې عوامو ته خصوصا او جرنل پبلک ته عموما چې مونږ د ډیر وخت نه د 25-26 فروری نه د کورونا معاملات شروع دي زمونږ په ملک پاکستان کې اور د دوران کې ډیر خلک د دې نه انفیکټ شو، ډیتس هم شوي دي اور په دې کې هیلث ورکر چې هغه زمونږ ډاکټرز دي، پیرامیډکس دي یا پارټنر سټاف دی د یونیسیف د WHO هغه زمونږ سره د دې اکټیویټیز دوران کې چې دای په فرنٹ لاین باندې او دای ته هم انفیکشن وشو او دی هم بیمار شي. الحمدلله میجارټي هغه کې وس ریکور دي. ما خپل هم چونکه زه په فیلډ کې ما اور چې کله نه د کورونا معاملات شروع شو مونږه دلته چوټیانې کینسل شي، ایمرجنسي ډیکلیئر شو، نو مونږ دلته په سټیشن باندې اور چې چرته به د کورونا والے سره څه اکټیویټي و هغه اټینډ کول یا کوم ځای کې کیسونه راتل هغه کمیونټي سره انګیج کېدل او کیسونو سره اویرنس کول او هغې پوهه کول، ایسولیشن وارډ ته کوارنټاین سنټر ته دیو ته تللو. نو دغه سلسله کې په 3 جون باندې ما ته په چیسټ کې په سینه کې درد شروع شو اور هغه درد داسې و چې هغه وخت سره به سیوا کېدلو. دا زما ښی سایډ د سینې دا درد شروع شوی نو زه لاړم کمپلیکس هسپتال ته پېښور ته، حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته. هلته چې کوم ډاکټر آن ډیوټي کورونا سنټر کې موجود و هغه زه ما وکتلم، هغه ته ما خپله هسټري وویله. نو هغه ماته وی چې نور څه ساين سیمټمز خو نشته، ما نور ساين سیمټم نشته، خو دا چیسټ پین دی. نو هغه بیا ما ته ایکس ری وکړه او ایکس ری کې داسې انفلټریټ و په رایټ سایډ باندې او هغه داسې شکمن و، خو بیا هم هغه وی چې ای سی جي وکړه دا نان کارډیک چیسټ پین کې دی شي ته دا میډیسن والا کو دې سره ټیک شوي نو امپروو بشي. اینی هاو هغه میډیسن ما واخیستل او زه چې واپس شوم کور ته شپې ما ته 2 بجې باندې ډېر هائی ګریډ ټمپریچر شروع شو اور ما ته نازیا کېدله اور زما چې کوم دی ګیسټروانټایټس یعنی کې خېټه مې خراب شوله، لوز موشن راته شروع شو. هغې نه پس ته بیا زه هاسپټل ته شفټ شوم او هلته کې 2 ورځې اډمټ وم. هغې زما علاج کوه ځکه چې فلویډ لاس و، ډېر زیات کمزوري مې محسوسوله. 2 ورځې هغې زه په ټریټمنټ باندې واچولم. هغې نه پس چې زما لږ سیمټم امپروو شو بیا زه هم آیسولیشن باندې واچولم. زه کور کې وم اور خپل ځان مې آیسولیټ کړی او چې کوم پریکاشنري میئرز دي، احتیاطي تدابیر دي هغه مې اپناو کړي او میډیسن چې کوم دي چې یاره نور سوپر ایډډ انفیکشن ونی شي، نمونیا ونی شي یا نور څه انفیکشن ونی شي سیکنډري، د هغې ما علاج کولو. ټایم سره زه امپروو کېدم. په دې کې یو سټیج داسې م رالو 2-3 ورځې پس د دې علاماتو نه چې زما د خولې خوند هم خراب و، زه به د څه شي په بین هم نه پیدلم او خوراک ته مې بلکل زړه نه کېدو. نو هغه جوسز موسز او فلویډز به مې اخیستل د ډاکټر د هدایاتو مطابق اور نور کمزوري ډېره زیاته وه، ډېر زیات کمزوری شوم. 6 کیلو دې دوران کې ما ویټ لاس شوی او بیا ټیسټ چې وشو هغه هم پازیټیو و. هغې نه پس ته د علاج روان و. په 19 جون باندې چې ما دوباره ټیسټ وکړو نو هغه نیګیټیو رالو. نو هغه چې کله نیګیټیو رالو نو سایکولوجیکلی سړی ځان لږ روغ فیل کوي، نو ما ته پوره حوصله میلاو شوه. خو هغه کمزوري چې کومه ده، هغه ویکنس چې کوم دی هغه زه نن ورځې پورې فیل کوم. نو د دې په حوالې سره به زما عوامو ته خصوصا د کورمې او جرنل پبلک ته دا اپیلی چې کورونا سټیل روانه ده، اگر چې نمبر اف کیسز ډیکریز کیږي خو کورونا موجود ده. زموږ په کمیونټي کې او کم تعاون چې دی کړی دی، کم احتیاطي تدابیر اختیار کړي دي په هغې باندې سټریکټلی عمل کوي. چې کوم مونږه فاصله وایي، سوشل ډسټنسنګ، لاس نه میلاول، لاس په صابون سره بار بار انځر، د ماسک استعمال کول، دا شنو دي چې دا مونږه د دې بیمارۍ نه بچ کوي. نو عوامو ته زما دا درخواست دی چې دې باره کې به سستی نه کوئ، ریلیکس کېږئ به نه. یقین به انشاءالله په الله ساتو، خو چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه سنت دي، هغه زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې مونږ او تاسو خپل هم بچ شو او نور خلک هم د هغې نه بچ کړو. اور اوس چې کوم ایکسپرټ خلک دی د دې فیلډ هغه دا خبره کوي
چې د دې یو بل سپایک را روان دی عید کې بچون کې عید را روان دی عید کې بیا خلکو ګیدرینګ کیږي او عید نه پس بیا ایکسپیکټډ ده چې یو سیکنډ سپایک د دې راشي نو د هغې نه د بچاو دپاره بنیادي او اهمه طریقه دا ده چې کوم احتیاطي تدابیر سوشل ډسټنسنګ فاصله ساتل لاسونه صابون سره اینځل د ماسک استعمال کول د ګڼې د جرګو د جمع زیته نه تلل اور باقی چې څونه احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې عمل کول نو انشاءالله په دې سره به مونږ هم بچ شو او زمونږ کمیونټي به هم بچ شي ځکه چې دا په سیریس یعنی کې چې کم مریضان داسې وي یا کم خلک داسې وي چې عمر یې زیوا وي یا ورته نورې څه بیماری وي شوګر وي بلډ پریشر وي یا د ګردو بیماری هغو ته خدای مکه وشي نو هغې بیا دا ډېر خرابوي هغې کې اکسیجن سچوریشن لاندې راځي زما خپل والده صاحبې ته هم شوی او هغې سچوریشن 80 ته رالو چسټ ډېر زیات خراب شو هغه ډایبیټک هم وه او هغه بیا مونږ په ټریټمنټ باندې واچوله سپورټیو ټریټمنټ باندې اکسیجن هم ورکاو الحمدلله هغه هم دا سپورټ او دا ټریټمنټ په ذریعه سره خدای پاک هغه هم یو 20 دن پس هغه ښه شوله اوس الحمدلله نارمل ده 95 96 سچوریشن مینټین کوي خو ډېر تکلیف ده او ډېر ټینشن او ډېر زور سړي له ورکوي خدای پاک دی وکړي چې موږ او تاسو څونه باقي خلک دی هغه د دې نه محفوظ وساتلی شي او محفوظ به الله ساتلی شو چې موږ خپل الله سره تعلق جوړ کو رجوع الی الله وکړو او کوم چې احتیاطي تدابیر دي په هغې باندې عمل وکړو اور زما امید دی چې زما دا میسج چې کوم ما سره خپل شوي دي کوم ما فیملی سره شوي دي دا زمونږ خلک خصوصا د کورمې به دا واوري او په دې باندې به عمل وکړي او د دې په ذریعه سره به انشاءالله تعالی د دې بیمارۍ نه دی بچ شي او چې کوم ایکسپیکټډ سیکنډ سپایک دی د هغې نه به موږ محفوظ شو ریسرچ په مطابق کورونا یو نه بل ته نه لګي دې حوالې سره تاسو رشدي په دې خبره باندې لږ واچوه دا خبره خو یو لیمن خبره ده عامه خبره ده چې دا نه لګي او دا بیسیکلی دا د زونوټیک ډیزیز موږ دا دې ته وایو چې دا د ځناورو راغلی د انسانانو ته او بیا د دې هیومن ټو هیومن ټرانسمیشن دا پروف دی یعنی دا د یو انسان نه بل انسان ته لګي نو اوس د دې پریکټیکل دا مثال دی چې مونږ خپل باندې انفیکټ شو یا کم خلک زمونږ ډاکټرانو کوم کیسونو سره داغو نږدې واسطه وا داغو نه سیمپل اخیستلې هغه تم دا ولګېدله نو د دې نه غټ ثبوت نشته چې چا د پازیټیو کیس سره کانټیکټ شوی دی هغه ته کورونا شوی ده نو دا خبره کول چې دا د یو نه بل ته نه لګي دا غلطه خبره ده او بیا خو چې دا څونه ایفرټس کیږي دا ټول به بنیاد چې موږ دا خبره کوو چې ماسک اچوئ فاصله ساتئ لاسونه اینځئ ګڼې ګوڼې ته مه ځئ ګیدرینګ مه کوئ نو دا خو بیسیکلی دې نه د بچاو طریقې دي نو دا خبره بې بنیاده ده او دا چې چا کړې ده دا غلطه خبره ده زموږ عوامو ته درخواست دی چې دا منګړت خبرې بې بنیاده خبرو باندې تاسو عمل مه کوئ دا ساینټیفیک میډیکل خبرې دي او دا پروټ خبرې دي ثابت خبرې دي او موږ په خپله وکتې نو دا د یو نه بل ته لګي نو چې چېرته سسپیکټډ کیس وي یا پازیټیو کیس وي د هغه ایسولیشن کول د هغه سره نږدې نه کېناستېدل او خپل منځ کې فاصله ساتل د صابون سره لاس اینځل د ماسک استعمال دا ضروري خبرې دي او کوم خلک چې اوسه پورې بچ دي هغه هم دې وجې نه بچ دي چې دا احتیاطي تدابیر اختیار کړي دي سر جی یو پیشن بل کوو د پولیو حوالې سره پولیو هم لکه کورونا په وجه باندې کمپینونه نه کېږي پاکستان کې تعداد بیا پولیو کیسې زیات کړو دې حوالې سره عوام ته څه پیغام ورکول غواړم دم ډېر اهم کوېشن دی کله نه چې کورونا شروع شوی چونکې دا یو پینډیمک سچویشن و عالمي وبا وه او ډېر ټوله دنیا خپل لپیټ کې واخیسته نو د هغې د وجې نه زمونږ ایمرجنسي ډکلیر شو د ایمرجنسي د وجې نه چې کوم نور اکټیویټیز وو هغه لږ په سایډ لاین شو او فوکس جوړ شو چې یاره کورونا مونږ چونکې پینډیمک دی او ډېره هایلی کمیونیکیبل ډیزیز دی او ډیټس دې کېږي نو دې وجې نه د حکومت هم او د ډپارټمنټ هم او د خلکو هم توجه په دې باندې شروع شوه دا چې کوم زمونږ د پولیو سټاپ و د پارټنر سټاپ و WHO یونیسیف یا د ګورنمنټ هیلث سټاپ و هغه ټول دلته کې انګیج شو د هغې وجې نه د مارچ اپریل نه را دې خوا د پولیو کمپین نه دی شوی او دا یو ډېر لوی ټایم تیر شو دا یو لوی ریسک دی ځکه چې زمونږ په ملک کې خو پولیو انډیمک ده او پولیو وایرس موجود دی نو ظاهره خبره ده چې په دې دوران کې ویکسینیشن نه کیږي نو هغه خلک چې د هغو ویکسینیشن نه شوی د ویکسین نه پاتې شو هغه ایمیونو کمپرومایز دي او هغه په ریسک باندې دي چې هغه بچو ته
پولیو وشي. د هغې دپاره زمونږ د حکومت سره دا پلان روان دی چې موږ ورته ایکسټنسیو اوټریچ کمپین وایو، هغه 12 دن کمپین وي. هغه 13 میاشته هم شوی او اوس موږ به انشاءالله تعالی ډسټرکټ کې د 13 تاریخ نه به شروع کوو. په دې کې به موږ د روټین ویکسین کوو. نو چې چا روټین ویکسینیشن کمپلیټ وي نو هغه ایمیون سیستم مضبوط وي او هغه ته د پولیو یا د نور چې کوم ویکسین پریونټیبل ډیزیز انفیکشنز دي دا انفیکشن دې ته نه کیږي. په الحال حکومت چې کومه فیصله کړې ده زمونږ اګستا پورې کمپین نشته دی، نو زما به د خلکو نه د عوامو نه دا خواست وي چې هغه خپلو بچو ته د کم را روان چې ایکسټنسیو اوټریچ کمپین دی د 13 تاریخ نه به 13 جولای نه به انشاءالله موږ په کورم کې شروع کوو چې په دې کې خپل ماشومان ویکسینیټ کړي. باقي چې کم ماشومان دي د دې نو چې کم هغه پراپر ایس او پی دی هغه زمونږ ویکسینیټر هم فالو کوي او خلکو هم پکار دی چې د ماسک استعمال کوي او د ایس او پی مطابق خپل سنټرو ته ځي او هلته خپلو ماشومانو ته روټین ویکسینیشن کوي ورسره پولیو ډراپس کوي. نو چې سره موږ د کورونا سره دا شیز هم په قابو کې وساتو. او دا حقیقت دی چې چونکې د 4-5 میاشتو نه کمپین نه دی شوی نو زموږ سره به کیسونه سیوا شوي هم دي او سیوا کیږي به هم. خو حکومت لګیا دی چې سره د کورونا کنټرول سره د پولیو باندې سایډ بای سایډ لګیا دی او د هغې دپاره هغوی دا سټریټجي ده چې یاره ایکسټنسیو اوټریچ کمپین به موږ کوو اور فیسیلیټي بیس ایمونایزیشن به موږ کوو چې یاره سره د کورونا زمونږ د ویکسین پریونټیبل ډیزیزز هم کنټرول. زمونږ سره د کورمې خلکو مخکې تعاون کړی دی او الحمدلله د 2012 نه کورما ډسټرکټ پولیو فری ده او زما امید دی چې زمونږ کوم انسټرکشن دی یا د ډپارټمنټ یا د هیلث یا د ایکسپرټس په هغې باندې به د کورمې خلک د آینده دپاره عمل کوي او انشاءالله د عزم سره د امید سره چې موږ به کورما خصوصا پولیو فری زون ثابتو او دا به انشاءالله قایم ساتو. ځکه چې خدای پاک فرمایي په قرآن پاک کې چې من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. خدای پاک وایي چې چا یو انسان بلا سوجه چې یا د شر فساد کړی په ځمکه کې یا د قتل کړی مړ کو نو د ټول انسانیت مړ کو او چا چې د یو انسان ژوند بچ کو گویا د ټول انسانیت ژوند بچ کو. هیلث ورکر او سره چې کوم پارټنر سټاف دی د یو جهاد کوي د فرنٹ لاین ورکرز دي او په دې جنگ کې په دې دفاع کې د پخپل باندې انفیکټ شوی دي اور زمونږه زو په دې موقع باندې خصوصا یاد کم زمونږه سینیئر ډسپنسر اشرف ګل چې کیجوالټي کې ډیوټي کوله هغه ته انفیکشن وشو او هغه زمونږه شهید شوی دی. الله پاک دې هغه درجات بولن کی. باقی چې زمونږ کوم ورکرز هغه الحمدلله ریکور شوی دي. نو بینګ هیلث ورکر زه هم یو هیلث ورکر یم او زما چې کوم سټاف دی هغه الحمدلله لګیا دي او انشاءالله دا زمونږ فرض دي دا زمونږ ډیوټي ده چې مونږ به دا جهاد جاری ساتو او خپل قوم او خپل بچي خپل زنانه خپل میندې خویندې به انشاءالله تعالی د دې بیمارونو بچ کو او څو پورې چې زمونږ اخري سانس انشاءالله تعالی دا جهاد به زمونږ جاری وي.